مسله بیگا مو ذکر کړله څه بیماری واچي نه انسان روشانه سی ستا ہے کوړوای مغه ټیم کې بنویر کوي سړی 22 کیلو وړي او خنم روزي نه بعد بیا نویر کوي په کور د بل روزا روشي سبل روزا باندې شو په کور د بیا سړی 22 کیلو وړي او خنم شي کی ویر کی اندی زمن کې دا مسله ذکر کوم څه کچري وسړي بیماری ایور رمضان بل رمضان پورې شه ده جاری ده ګردو مریض دی بل څه ده چې بيخي د 11 مهینې چې کومې دي تیر شولې اغه رمضان دغه رمضان پورې دی روشي نه واسطلې کسه دی با وجود هم چې بیماری جاری ده مود و نسکیت نکیږي یعنی ورکی بیا روزای معاف ده خو مود بشه کوي ورکی کبیا درې سالور کو را د بیماری جری و خدای دی عالم رحم وکړلو د رمضان ته مثلا خشو دو بچ کوي د تیر شو رمضان ولا روزه قضا امخ کې رمضان ولا بیا قضا نشته ته مود خو بیا قضا یا وی ولا خدای کوم څه د تیر رمضان دی بیدی ولا بچ کوي بیا قضا ستی ایوا بل مسله د کومه رمضان واجب روشي دي خدا نخواسته کچو عمدن جنبوج کرو خړله دو به 60 روزي ستی 60 کیا 31 مسلسل دي وقفه نه بغیر کا وقفه دو کیو کا بیا به سات دوباره شه کوي ساتي دغه خصوصي صدا روزي کا شخري په کور د بيدا طاقت انسان کی غلام ولا تصور خوشتان نه دي چې غلام ازود کی 60 روزي 31 بلا وقفه یوش پتو کسانو ته شویر کی مړ ور کی چې هغه حساب سمشوي د هغه د 45 کیلو وړ دي خودی کیا یو خبره مهمه ده صدا 45 کیلو وشته ځون خلاص کی و غریب ته ویر کی دا شنه کیږي ایو فقیر تا 750 گرام درې پاوا وړونه زیات ور کوایا نش دې مطلب دا د ټیک ټاک بتل او تکي ګدي دا حساب کوي مثلا یو کور کې 15 کسان دي هار وتا سودي درې پاوا دي دا به مهم ده کبیا خدا نه خوسته یو سړی 2 روزي جنبوج کر خړلې دي بیا 90 کیلو شو 90 کې بیا کوای شي څ یو نیم کیلو بیا ویر کې یعنی درې پاوا ته درې پاوا شپې پاوا کېږي ما یو نیم کیلو واخه دا یو نیم کیلو بیا ته ور کوای شي چونکه روزي بیا 2 شوي بل مسله دی کې داغه د څکاچیر انسان د رمضان قضا روزي ستي سر رمضان وتلو مونږ کې روزي دی یو سفر وجنه یو بیماروم خشولم د کزای روزه څ رمضان بعد ستم آیا دی که اختیار ما تشتات ننی خرام و مستل نیت ما وکو زړه ما طبیعت ما خراب شو سنن ننی وخوره بل ورزی به وسته دا شکوا شو کنه شو کوای دا مهمه مسئله ده قبل الظهر دو اختیار تا شته سوشمه خبری ته قبل الظهر مثلا رمضان وتلو 15 ورځ شپږم ورځ د روزه ستوم طبيعت متخنه شو لاس بجې اخواړای شي په ول هو که ظهر وختلو بیا یې نشي خوړای کوم خوړل جنبوج کر نبیا روزه باطل شو یا بل لاس غریبانو تشویر کوي ماړه مغه درې په وړه یا مثلا درې روزي بسته دینی مسالې نه بسوشوي چې چوکا که زئی روزه ستي قبل الظهر ظهر نه مخکې خوړای شي د اختیار وسشتو هو که ظهر نه بعد یو خوړله بیا به شي کېدو یو لاس غریبان ته باندې شو یا درې روزه شوي صلوات الله محمد و علی محمد نه یو دوی مهمه مسالې د چونکه رمضان دوی راخلم د نور یو سمانس کې اډ کوو کوم سمو مبتلا یو مغازه ذکر کوم اغه نه یو رد مظالم والا ده یو صدقې مسله ده الحمدلله کورمیوال صدقې کې ډیر تکړه دي خزیاو کې مشولوي قابل دي صدقه او بسي خو شرعي حکم لک مد نظر ساتل ضروری دي رد مظالم ستې مخکې ما بیان کړی و
مظالم څه تو باندې ایچو حق وي خبر مو شوي مظالم څه مو باندې ایچو چوي حق وي خدا نو خسته شونه چې پټ کړی دی غاښه م کړی دی اوس خیمان شولم څه د شی واپس کړم هغه سړی نشته دی ورثان یا نشته دی دا به زه دې ته به اوس شی کوم دغته دلته مو توبې ته زړه وشولو چېرې دا شی زه شی کوم کلینه دی کارپېټ دی روپۍ دي غواړم زه واپس کوم مالک هغه کس نشته دی ورثان یا نشته دی دغه صورت کې رد مظالم ہوتے رد مظالم څه دی څه کوم سړی د حق دی مثلا کارپېټ دی یو پیسې دي مغه سړی طرف نه صدقه کوم غریب ته ور کوم خبرم شوي دې ته ویل شي رد مظالم کسه روزه د ځنه وخت کې سوچبل تر ته لور نشي څه خطر کې سجدا کوي نور ته لګوي بیا مونه یو سړی زید نمیږي کارپېټ وغه نشته زمانه نشته اغ زید طرف نه یو غریب ته زدا کارپېټ چکوم به ونونه صدقه مغه طرف نه ورکاو خو هغه سړی یو شکول بعد بیا وشکاو زی بیا زمواره صدقه موجي بلوړ ای کارپېټ بیا زمواره سوانه یې سنا موغه صدقه کړی دی آی توجي بلوړالو دایو مسله خود دغه صدقې کې چې مراد مظالم متوي د ورسته څه ذکر کوم دغه صدقې لک فرق شته ده فرق څه ده دا کوم څه رد مظالم کوي یعنی هغه سړی طرف نه د کارپېټ صدقه کوي د خپل سره نشي کوي مجتهد یا یغه وکیل اجازه چه ده ضروری ده دغه مسلین مسعود شوي کله ست دا روپے اگر د مظالم کوي مثلا وکیل ته ورشه څه 2 روپے دي یا تی وخلا غریب ته ورکا یا تی اجازات موت اوکا څه زی شو کوم غریب ته ورکوم دغه منځ کې به اخلاقی نقطه ذکر کوم هغه دغه دی چې مو اکثر خپل والدینو د پاره قرآنخانه کو دا ټول ثوابونه لري د کی څه فرق شک نشته یو المزدک زیدا ضروری دی خو یو کوشش د شی وکړو چې والدینو د پاره رد مظالم کوي کم از کم آری میاشتی کی وی چوک سسور آواز لري 1000 روپے وی 15000 وی هغه سر نه اجازات خلوی و غریب ته ورکو چې مو پلور نه چو حق وی د مغه طرف نششوا کاغه سړی مړ شوی وی نو لړی برزخ کې به زړه کې ته نرمش روش هغه صدقه څنګه ته شي اپلور به دغه باندې شي خلوشي برزخ یو فلسفه دغه دی چې زمان خپل مور او پلور باندې کوم گردن حق وی هغه ته شي کی ادا کی دا شورا د مظالم ان شاء الله دغه مصالح باندې به تاسو رسیدلی وو بل مسله د صدقې والا هغه سستانی چې کوم استفتاوات هغه کې مساجد امام بارگاه ازادارو کې چې کوم مسبیل لګو دغه بیونوان صدقه تر په نشي ورکوي چې مسجد ته صدقه ورکاو متوخانی ته صدقه ورکاو سبیل لګیدل دی ته دغه ته کومي روپے ورکای دي ته بدل نیات وکي عمومي عطیات انفاق فی سبیل الله خدای لري کې روپے ورکاو سبا خوب شو شوتا یعنی هدیه دي کوم حسین ته یو مثلا ازادار ته یو جمعه جوړوالی ته عمومي عطیات انفاق فی سبیل الله دانیات وکا صدقه خاص د شو سره فقرا سره غریبانو سره د بکور د مغوی ته ملوشي دا صدقه یا واجب شکل کې ده یا مستحب شکل کې دي ته مخ سوچوي دا واجب به دوا قسمه ده یو سده مسره زکات او زکات فطره ده د کوم زکات څلندو مثلا مو دیش مانه غنم وشول درې مانه تن لری کوي دغه مو صدقه واجب نه یایو صدقه واجب نه دا که یو غیر سید ده سید نشي ورکوي سوچمي دغه یا زکات فطره سمو بسو سرسایا دایا صدقه ده دیده صدقه واجب نه ای دایا یو غیر سید ته چه کوي شي نشور کې سید غیر سید یو سید ته چه کوي شي ورکوي شي معنی نشته ده دی کې یو مسره کفاره ده مثلا روزي ولا کفاره انسان باندې راغله یا صدا اوس ذکر کو رد مظالم یا مود ده دا بیا یو غیر سید ته چه کوي شي ورکوي شي دی معنا نشته یو عام صدقه ده دا څه مسبل به هم سو بسو بهتره ده صدوا ټیم انسان صدقه وس سر مخون سر دا عام صدقه کا کام نوی اهانات نشبريږي دا یو غیر سید به سید ته شکوي شي
ورکوای شي. البته دا لزګون ورکې دا بیا اهانات توهین دی، دا جایز نه دی. څه دور وي چې هغه اهانات سره لازم را نشي. دي دا ویل شي صدقه مستحب. دا کومه صدقه ده؟ دا مستحب صدقه. دي د پاره مسلمان شونه شرط نه دی. ته یو غیر مسلمان ته ورکوای شي، عیسائی ته ورکوای شي. خو کافر وی، خو هغه کافر چې غیر حربي، چې مسلمانو سره حالت جنگ کې نه وي، هغه ته دا ورکوای شي. هغه چې کومه زه غواړم چې مسله بیان شي، دغه ملک 500 یو مخونو کې بکسې لګولې دي. سوچ نه خبر وته دا بکسو کې مو صدقه شو، او یا دا صدقه شماريږي که نه شماريږي؟ یو څه د شبیل ارپوسې کې لیاري کې غریب روغللو، یو خونی د شو دروازه ورټکوله، لاس روپۍ د ورکې وړه د ورکه، دا ټوله صدقه ده، دا شماريږي. یو څه د بکسې کې جمع کوي، څه میاشته بعد بیا بکسار خلاصه کې یو غریب ته ورکې، او یا دا صدقې کې شماريږي کا؟ دا مهمه ده. د کومه لیاري کې ورکوي، یو شو د سار سبي سار مخوم، دا صدقه ده. دا مغه ټیم کې دی څنګه د ویر کا دا صدقه شمار شواله. اما څه د بکسو کې صدقه شي، دا بیا دوه قسمه ده. څه رایحه دي شون سره ده، مثلا یو اداره ده، یو یتیمخانه ده، یا غولا بکساتو سره ده. څاغوی دا بکسا لګولې ده، کاغه کې ته دا صدقه ورشوله، څه میاشته بعد یا 2 میاشتې بعد ته هغه ته دا شی کوي، حواله کوي، دا صدقې کې شماريږي. دا صدقې کې شماريږي. یا مثلا خپلوانو کې د ښه خبره دغه چې د کومه زه ذکر کوم، صدقې دپاره بهترین مورد هغه رشته دار دی. مثلا مورور د منابیر د غریبانای دی، ته مغه په نامې صدقه بکسا کېږدوه، ورور په نامې، یو اوسه یو ترز وایه شامل کا، یو اوسه 5 کسو نور غریبان څه هغه معین و مشخص دي، هغه اوسه شامل کا، یا هغوی په نامې دغې بکسې کې صدقه شوه، دا صدقه شمارېږي. دا شی کېږي. که بیا اندسې بکسې کې شوې چې یوه ورځ بیا به بکسه خلاصه کوم، که چو غریبان راغ و ویر بکوم، دا بیا صدقه نه شمارېږي. چې کوم ټایم د ویر که هغه صدقه شوه. خبره مو سوچ ده؟ دو بیا مثلا میاشته بعد بکسه خلاصه 2 میاشتې به دو مغه ټایم کې دا صدقه شو، دو اندسې لکه پیسې د جمع کړي نشولو. لہذا ښه خبره دا ده چې یو یوې اداره ده، مؤسسه ده، یتیمخانه ده، هغه ته دا پیسې جمع کوي. هغه صدقه یو مثلا افراد معین دي، ترز وای، ترورز وای، ماموز وای، ورور دی، ملګری دی، څه غربا دي، هغه په نامې ته دا پیسې جمع کوي. دا بیا د صورت کې څه کېږي؟ صدقې کې شمارېږي. او بله دغه څه میړه ښځې ته پیسې ورکوي خرچې دپاره، دا ښځه دغو پیسو نه صدقه ورکوی شي که نه شي ورکوی؟ هغوی سیستاني چې میړه اجازت نه بغیر نه شي ورکوی. ښه خبره دی چې ښځه میړه ته وایي چې که تو اجازت وي زه صدقه وباسم. نو همدغه ځای کې به دا خبره وکړي وشي چې ډېر کسان 500 دي دغې خبرې کې چې ښځې د نظرونه وباسي، میړه خبر نه دی، بیا هغو نظر کړي دي، میړه خبر نه دی، بیا وزه مثلا زوینه نظر یو داسې کوي اوبه موبه پچوي. اول څه اوم صدقه ای میړه اجازت نه بغیر نه کېږي، بیا دوره غوټ سخندر نظر کوله، میړه اجازت نه بغیر دو کومه ځینو کې راغله. دې وجې نه دي دا بیا ما خفه کېږئ که داسې نظر ښځې کړی وي هغه منعقد نه دی، چونکې شوهر اجازاتو کې نشته دی. دعا کوو پروردګاره پابې کور والا مریض دی، خدایا په حق د مولا سجاد علیه السلام د صحت جمع ورباندې واغوستاله کې، صحت کلي عاجل کامل ورته نصیب کې.